ملاوټ چا ثابت کړو دغه 1 लाख روپے نام چې ملاوټ ثابت شو 1 लाख روپے نام کتونکو نن چې زه تاسو سره د کم دکان متعارف کوم هغه فضل مولا دود فروش دی او دا حامد ناظم صاحب د دې ځای یو ډېر تکړه سوشل ورکر خوم دی خو د هغې نه مخکې دغه پی به چېرته میلاویږي دغه به د کوټ اچو سره میلاویږي نو کوټ اچی چې کومه ده میلمه دوست دود شاپ دا د کوټ اچو والا باقاعده تازه پراټه کوټ اچی او ورسره بیا د فضل مولا دود او بیا ماسته او بیا کیرو بیا ورسره حلوا نو چې دلته دله په دې خانه کې پراټه پخه کی اول دغه چې کوم دی اډر ورکي نو ډېر زبردست چې کوم دی نو هغه خټ او ګټه لګېدلې دی دلته تازه پی او دلته کې چې کوم دی نو تازه چې او بیا د کوټه چې او د نصت چې ښه نو ضرور یو پیره راشي او دا چې اوس کې نو ځو پروګرام طرف ته موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو سلامونه کوم علب خان شیرپوی یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی او دا مهال زه د نصت په چوک کې ولاړ یم چشمې مې ځکه چولي چې سترګې مې خوږ دي ښه مستۍ نه مې نه دی چولي چې دا تاسو ته پته وي د ډېرو سترو لومو په لاسو باندې د پیو د یو ډېر لوی دکان افتتاح وشوله یقینا د نصتوالو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده او دا پی چې کوم دی نو دا برانډ دی برانډ داسې دی چې د دوی یو شاخ په کاټلنګ کې دی دوی په پیښور کې دي 400 خلکو ډیمانډو بلکې زمام ډیمانډو نو ما حامد ناظم صاحب ته ویم په 400 کې چې کم دی د پیو دا سنټر په کار دی نو نن هغه په کامیابۍ سره روان دی او څه موده مخکې موږ تاسو سره د هغې ویډیو کړې وه هغه بلکل هغه جیل ته مخامخ چې کم دی نو یو لوی دکان دی ګرانو کتونکو تاسو په دې کې دا مشینګرۍ وینئ په هر دکان کې به دا مشینګرۍ تاسو ته د پیو دپاره نه میلاویږي چې دې کې پی څومره محفوظه پراته وي دې کې ماسته څومره محفوظه پراته وي دې کې دا کیر چې کم دی څونه محفوظه پراته وي د دکان په سټارټ باندې چې کم دی نو هغوی لکو روپۍ سرمایه بنده کړي چې په 1,80,000 پورې ولا یو پرج اخلي دغه شانتې نور مشینان چې کم دی هغه دلته کې اخیستل کېږي کله چې افتتاح کېږي نو د سترو علما په لاس یې کوي او باقاعده چې کم دی نو د ختم القرآن اختمام کېږي او د هغې نه پس د داسې یو مبارک کاروبار چې تجارت چې کوم دی نو دا یو ډېره مقدسه پیشه ده او هغوی بیا دغه کاروبار روان کړي بل یو شمېر مزدوران ورسره په روزګار شي نو خو دې وخت کې زه د حامد ناظم صاحب دا سرمایه کاري وګورم نو د ځان دپاره به ګټه ضرور کوي خو خلکو ته چې کومې موقع ورکړي دي فضل مولا دود چې کوم دی دا ځای کې دا د دې پیو پسې ډېر د لرې ځینو نه خلک راځي موټرو کې راځي ودرېږي چې یاره پی به وړمه ابه د فضل مولا پی وي نو نن هم باقاعده افتتاح شوله دغه څو خبرې ما کول غوښتله ځکه چې زه دا کار خپل ګڼم او نږدې ورسره پاتې شوی یم او د هغه چا صفت کومه چې هغې کې د صفت ځای وي نو کار کوي خو تاله چې کم پی درکوي نو هغه پی تاله په ګرنټۍ درکوي نو یقینا چې ډېره ښکلې مبارکه دستورم ده چې یو ډېر لوی کاروبار چې کوم دی نو په نصت د نصتوالو دپاره هغه روان شو دعا هم کوو خو مولانا صاحب را سره څنګ کې موجود دي او د هغوی په لاسو باندې موږ دغه افتتاح وکړل او مولانا صاحب را سره خپل تاثرات شریک کوي څه به وایي جي تجارت حوالې سره دا کوم روزګار چې روان شو الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد ګرانو عزتمندو کاروبار کول تجارت کول حلال رزق ګټل د عبادت ته او هغې کې کوشش دا پکاري چې د خپلې مزدورۍ سره سره چې کوم دی قوم ته ښېګړه ورکول قوم ته فایده ورکول دغه پکې ضرور چې کوم دی شاملول پکاري نو الله جل شانه به هغه له د حلال مال هغه تجارت به چې کوم دی مخ پړوان دي بوزي رزق الله رب العزت ورکوي خو لیکن قوم ته د فایدې په دغه بدله الله رب العزت نور اجر او ثواب هم ورکوي ځکه د نیت او اراده دا چې زه قوم ته څه ورکم ښېګړه ورکم صحیح شی ورکم او بل دا چې ملاوټ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی منع فرمایل د ملاوټ نه او ان شاء الله العزیز دوی خدا تاسو وفرمایل مخکې مو ووی چېرې دوی به ان شاء الله کار چې کوم دی هغه مخکې نه روان دی او صفا کار دی نو زموږ دا امید دی چې دوی به ان شاء الله العزیز صفا کار چې کوم دی هغه کوي او دا پی به چې کوم دی خالص په هغه د قوم ته ورکوي نو ان شاء الله دی کې د قوم ډېره غټه فایده ده ښېګړه ده او دوی سره چې کوم دی دغه الله د دوی دا کاروبار مخ پړوان دی بوزي الله رب العزت دوی له
نفع چې کوم دی د حلال ورکړي د حرامو نه الله رب العزت موږ ټول تاسو وساتي. واخر دعوانا. مناسب یو پوښتنه به کوم څنګه چې نسد په چوک کې دا کاروبار لکه خدای پاک چاله ورکړي وي سرمایه کاري څومره خلک اوس په روزګار وي دې وخت کې د وخت څومره ضرورت دی چې موږ خلکو ته د روزګار مواقع ورکړو. نو دلته خو تاسو ته خپه ده چې حالات ساده چې کوم دی خرابې طرف ته روان دي. نو دا هم د قوم سره چې کوم دی یو ښېګړه یو مزدور دا سره چې کوم دی هغه راشي مزدوري وکړي بچو له حلال رزق وګټي. نو دا یو بهترینه موقع ده قوم له ورکول د قوم سره ښېګړه کول. نو په دې خو یقینا چې دوی ته به الله رب العزت اجر هم ورکوي او دا د قوم سره ښېګړه ده. صحیح ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دوی چې کم کاروبار رواني د هغې نه مخکې خیرات کوي دا په سوونو خلکه چې کم دی نو د فضل مولا د دې کاروبار د شروعات دپاره په درناوي کې راغلي. فضل مولا صاحب مننه څه به وایې په دې موقع باندې؟ السلام علیکم علم خان بھائی ستاسو شکریا دا کوم چې تاسو رالی او زموږ د دغه مخ په وړاندې بوځئ انشاءالله پې به خالص ملاویږي په ریټ په هم مناسب ملاویږي. تاسو چارسدي دکان ته راغلي یو افتتاح وکړی وه هلته یو پیره بیا لاړ شي تپوس وکړئ انشاءالله په چارسده کې به لس کاله تېر کړي او دونه سیل به نه کوي. دا څه وجه چې ریټ هم کم دی او شی هم معیاري دی. په چارسده کې خلک وایي چې دا شی موږ ماسته داسې موږ لیدلی نو خالص پوی دي که نه. نو انشاءالله موږ وایو چې د خپلو کلیوالو لپاره نسبت لپاره یو داسې شاخ کولو کړو چې دوی ته پیدا وي. دا څومره شاخونه مسکولو دي؟ دا 5م شاخ دی زموږ ماشاءالله. دې نه مخکې هم چېرته اراده دي؟ دې نه مخکې مو مردان کې اراده ده 400 زړو تنګي کې دغه علاقو کې مې اراده ده انشاءالله کولاو به. څومره خلک به تاسو سره په روزګار دي؟ ډېر خلک را سره په روزګار دي. علم خان بھائی دې ټایم کې تقریبا چې نی یو 30-35 کسان را سره په روزګار 30-35 کسانو ته تاسو روزګار موقع ورکړې ده. ښه دا اوس چې دا پی که نه دا ماسته مو سره یو بیا کیرو مو یو سړی د بیمارانو له کیر وړي ستاسو د کیر هر شی به معیاري هر شی که ملاوټ ثابت شو په دې بوټ هم مالي کړي 1 लाख روپۍ به نغد انعامي. او څنګه چې مولانا صاحب وایي چې ملاوٹ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ملاوٹ کرنے والا ہمارے سے نہیں ہے. انشاءالله دغه شان به ملاوٹ پنی خالص شي او ملاوي. ډېر ملاوټ کوي څوک چې د حق وي لږې وګټه خو تل وګټه که نه نو سکون څه محسوسوې څه وایې؟ دونه سکون دی راته علم خان بھائی چې مزدوري نه کوم او الله پکې دونه برکت شي چې پوهېږم هم پرې نه چې دا کوم طرفه راځي. دا 35 خاندانونه دغه هم خوري؟ بالکل دغه هم خوري. دوی دواګانې هم راپسې دواګانو برکت موږ له الله راکړي علم خان. ګورم وي ډېر د لرې لرې ځایونو نه دي پیو پسې کرۍ مو پسې دغه کیلو نه زیات بالکل ډېر دی. بار راته وایي چې ریټ سیوا کو خو معیار به نه خرابېږي. زه ورته یم ریټ هم نه سیوا کوم او معیار هم نه خرابو. انشاءالله هم دې ریټ باندې باید ملاوي. دې ګرانۍ کې چې کم دغه دی نو ستاسو ریټ ما یاره علم خان به هم دې لپاره موږ سوچ وکړو چې قوم سره نور څه نه شو کولی نو دا خو کودي شو چې دا شیخ ورته د ګرځانو دي شو پارزانه بیه ورکو دي شو شکر دې موږ ته واره کوي الحمدلله. چاته به واره نه کوي ګران بیا خلک خرڅي خو موږ ته واره کوي. اوس کیلو په څو دي؟ 180 400 کې هم دا ریټ دی پېښور کې هم دا ریټ دی پارځای کې هم دا ریټ موږ لګو دی. او ماسته په 200 ماسته په 200 او جی. او دا کیر چې تاسو سره کیر په 350 کې دا خپل جوړوي که نه؟ بالکل خپل جوړو ادم خان تاسو وګورئ مرګري لګیا دی بالکل خالص. اکثر دي کې شکرین وي او سړی خوري په دې ما ورته ویلي دي چې ملاوټ چا ثابت کړو دغه 1 लाख روپۍ نام چې ملاوټ ثابت شو 1 लाख روپۍ نام امن و امان یو کور جوړ کې یا الہ العالمین د ملک کې موږ ته خوشاله روزي را نصیب کې یا الہ العالمین موږ ټول ناراضي شي اخر خاتمه په ایمان کې استقامت په دین را نصیب کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس حوض کوثر او نصیب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک د عمل کول توفیق را نصیب کې زموږ ټول مسلمانانو په اخر وخت کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله په جبه ساته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو د دوا نه پس خبرې کول دا بس وي خو خیر دا ماشین به درته لخیمه او زه چې د فضل مولا دود پروشو صفت کوم نو په صفت باندې او یا ابتدا یې وي نو زه ول ډېر په دړادړ سره راځم د هغې وجه دا ده چې خپله اعتمادي ما هسې بېسه قام له چې کوم دی نو دغه نه ورکوم دی ماشین چې کوم دی باقاعده لګېدلې دا تاسو ګورئ جي دا ډېر غټ سیسټم دی د پیو دپاره بیا خو تاسو دې خواته وګورئ نو دا هغه ما ته د فرج ذکر کو چې تازه کیره مریض له وړی یو د اوریجنل تیاري ښه اما چې څنګه د شکرینو خبرې وکړې په بعض ځینو کې چې کیر وکړې نو پړه به دې بوجي بیا او ماسته چې کم دي نو هغه دغه دي وګوره خانکونه ډک دي ورسره چې کم دي دا څه شی دی یاره الوا ده ښه الوا هم پکې لا تیاري ښه نو الوا هم پکې تیاري نو بالکل راشه فضل مولا دود پروش دا یو برند دی دا نوم یاد ساتئ خو تاسو 400 ته راځئ خو 200 ته راځئ خو کاټلنګ ته ځئ
هغه پېښور کې ورپسې ګرځئ فضل مولا دود والا چېرته کې دی نو دغه ستاسو چې کله دغه ډیمانډ زیات شي دې نه پسې مردان کې اراده ده نو مختلف ځایونو ته چې کوم دی نو دا برانډ روان دی او چې کوم ځای کې هم دا فضل مولا دود والی نو یقینا ستاسو لپاره د خوشحالۍ خبره ده مننه خوشحاله